اوس راځو څنګه کولی شو یو واحد په کوچنیو او سترو واحداتو باندې تبدیل کړو. لکه موږ سره د فاصلې واحد متر دی. موږ پوهېږو چې 1 متر څومره فاصله ده. په متر باندې زموږ ستونزه نه حلیږي. لکه د بکټریاو اندازهګیري چې موږ کوو او یا د نورو کوچنیو اجسامو اندازهګیري چې کوو، هلته اړتیا د دې ده چې له متر څخه 10 چنده، 100 چنده، 1000 چنده، میلیون او بیلیون چنده واړه واحدات له متر څخه ولرو. همدغسې ستر واحدات باید ولرو او دا کار موږ د یو ساده میتود په واسطه کوو، کوم چې د نړیوالو ساینسدانانو لخوا معرفي شوی ده. په 1980 کال کې دغه پریفکسونه قبول شوي دي. پریفکسونه یا پیشوندونه یا مختاري موږ تاسو ورته ویلی شو. په حقیقت کې دا ذرایب دي چې یو واحد 10 چنده، 100 چنده، 1000 چنده، میلیون چنده او همدغسې بیلیون چنده ستروي یعنې غټوي او یا همدومره چنده وړوکی کوي. دغه پیشوندونو له جملې څخه یو څو پیشوندونه موږ دلته مطالعه کوو. اول راځو د یو څیز 10 چنده ته موږ ډیکا وایو. ډي ای معنا ډیکا. ډي ای سمبول دی. ډي ای د 10 سمبول دی په پریفکسونو کې. معنا د یو واحد 10 چنده او دا 10 په توان د یو طاقت ډول یې هم لیکلی شو. همدارنګه کله چې موږ د یو څیز 100 چنده ولرو نو هغه ته هیکټو وایو. ایچ سمبول دی او 10 په توان د 2 سره هم ښودلی شو. همدارنګه که چیرې د یو څیز 1000 چنده موږ ولرو هغې ته کیلو وایو. کې سمبول دی او 10 په توان د 3 سره هم لیکلی شو. او که چیرې د یو څیز میلیون چنده موږ ولرو چې میلیون یو او شپږ صفرونه دي، 10 په توان د 6 هم لیکلی شو او سمبول یې ام دی یعنې میګا ورته ویل کېږي. میګا مینس میلیون. 10 په توان د 6 عددي لیکنې په طاقت شکل سره 10 په توان د 6 لیکو یا یو او شپږ صفرونه. او که چیرې د یو څیز د یو واحد مونږ بیلیون چنده ولرو نو بیلیون دپاره زموږ 9 صفرونه دي. 10 په توان د 9 په لنډ ډول یې لیکو او سمبول یې ګیګا ده. سمبول یې ګیګا دی. ګیګا مینس بیلیون یا 10 په توان د 9. دغه پیشوندونه موږ هغه وخت استعمالوو کله چې یو واحد 10 چنده، 100 چنده، 1000 چنده، میلیون چنده او بیلیون چنده ستروو. که چیرې د یو واحد 10 چنده وړوکی برخه زموږ لسمه برخه زموږ په کار وي نو هغې دپاره بیا یو واحد په 10 برخو باندې ویشو. د 10 څخه یوه برخه یې راخلو. د یوې برخې ته یې موږ ډي سي وایو. ډي سي معنا لسمه. ډي سي معنا د 10 څخه یو یا 10 په توان د منفي یو هم لسمه معنا لري. 10 په توان د منفي یو لسمه معنا لري. همدارنګه د یو واحد یا د یو څیز سلمې برخې ته د 100 څخه یو ته سانتي ویل کېږي. سانتي معنا سلامه. سمبول یې وړوکی سی دی. سلامه په معنا دی. یا 10 په توان د منفي 2 هم سلامه معنا ورکوي چې د طاقت په شکل لیکل کېږي. که چیرې د یو څیز زرمه برخه موږ ولرو زرمې ته بیا موږ ملي وایو. ام ای سمبول دی. یا 10 په توان د منفي 3 د طاقت په شکل لیکو. 10 په توان د منفي 3 سلامه یا یوې زرمه یا یوې پر زر. د یو واحد زرمې برخې ته ملي موږ وایو. او بیا میلیونمې ته مایکرو وایو. مایکرو. او یوې پر یو میلیون یا 10 په توان د منفي 6 لیکو. میلیونمه د یو میلیون څخه یو یا 10 په توان د منفي 6 یعنې میلیونمه چې دې ته مایکرو وایو. او بیلیونمې ته بیا نانو ویل کېږي. وړوکی ام نانو. یو او 9 صفره یعنې یو بیلیون څخه یوې برخې ته په یو بیلیون مساوي برخو باندې یو واحد ویشو. یوې برخې ته نانو وایو یا 10 په توان د منفي 9 ته بیلیونه ویل کېږي او سمبول یې ام دی. نانو ورته ویل کېږي. اوس راځو دغه پریفکسونه موږ څنګه استعمالوو.
څنګه د دوی په واسطه یو واحد غټوو وړوکی کوو او دغه واحدات له یو پریفکس لرونکي واحد څخه بل پریفکس لرونکي واحد ته څنګه تبدیلوو. په دې حالت کې مونږ په مجموع کې 3 شکلونو سره مخ کیږو. لومړی شکل کې مونږ ته به یو واحد راکړی شوی وي، یو مقدار به راکړی شوی وي، هلته به پریفکس موجود وي. په دغسې یو واحد باندې به یې بدلوو چې پریفکس پکې نه موجود، یا داسې واحد ته زموږ اړتیا ده چې پریفکس پکې نه موجود، یعنې اساسي واحد ته یې تبدیلوو. فرض مثال 5 کیلومتر مونږ متر ته تبدیلوو چې په دې کې 5 عددي مقدار دی، ام متر واحد دی او کې چې دا کیلو پریفکس دی مونږ سره. د دې ډېره اسانه طریقه چې متر ته مونږ تبدیل کړو، صرف د پریفکس قیمت په خپل ځای لیکو او بیا د ضرب او تقسیم عملیه پرې سرته رسوو، نو مطلوبه واحد ته کنورټ کیږي، لرې لیکو. ځکه مونږ ویلی وو چې 10 په توان د 3 زرو ته کیږي، یا د کې قیمت 10 په توان د 3 دی یا زر دی، د کې په ځای 10 په توان د 3 لیکو. او متر په خپله 10 په توان د 3 د زرو معنا لري. کله چې مونږ 15 له زرو سره ضرب کړو مساوي کېږي 15 زره، او متر په خپله یعنې 15 کیلومتر مساوي کېږي 15 زره متر سره. اوس راځو په همدې شکل کې یو بل مثال حلوو. 15 سانتي متر ته کنورټ کوو. البته دا چې د ستر واحد نه مونږ اساسي واحد ته تبدیلولو، دلته بیا 15 سانتي متر وړوکی واحد دی، دا اساسي واحد ته بدلوو. طریقه هماغه ده، خو په دې برخه کې ضرب کې لږ توپیر شته. 15 سانتي متر خپله لیکو، بیا له مساوي علامې څخه وروسته 15 په خپله لیکو، او د سانتي قیمت په جدول کې ګورو چې سانتي څه ته ویل کېږي. جدول نه معلومیږي چې سانتي سلمې ته ویل کېږي، یا 10 په توان د -2 ته سانتي ویل کېږي. نو د سانتي په ځای 10 په توان د -2 لیکو، یا 1% لیکو. سانتي په ځای 1% یا 10 په توان د -2 لیکو، او متر په خپله لیکو. متر په خپله لیکو. په دوهمه مرحله کې 15 په خپله 10 په توان د -2 مونږ وویلې چې معنا 1% دی، د دې په ځای 100 لیکو، متر په خپله لیکو. اوس 15 په صورت کې دی، 15 ضرب یو صورت سره ضربو 15 تقسیم 100 دا راځي 0.005 متر. نو تاسو چې کله اکسرسایز کوئ، تمرین کوئ، کولی شئ کالکولیټر نه استفاده. دارنګه بل مثال دی 3 مایکرومتر متر ته تبدیلوو. دلته هم پیشوند شته، په داسې یو واحد باندې تبدیلوو چې پیشوند نه لري، یا اساسي واحد باندې تبدیلوو. 3 په خپله لیکو، د مایکرو په ځای د هغه قیمت له جدول څخه مونږ پوهېږو چې 10 په توان د -6 دی، او متر په خپله. له دې نه وروسته 3 بیا په خپله لیکو، 10 په توان د -6 په ځای 1/1 میلیون لیکو، ځکه 10 په توان د -6 میلیونه متر ویل کېږي. 1/1 میلیون لیکو. د ضرب عملیه بیا دلته ترسره کوو، او د تقسیم 3 ضرب 1 3 تقسیم 1 میلیون، دا مساوي کېږي له 0.15 او بیا 3، او متر په خپله لیکو. په دوهم شکل کې بیا د سرچپه یا انورټ شکل مونږ سره دی چې په هغې کې یو داسې واحد مونږ ته راکړی دی، اساسي واحد دی، او په یو پریفکس لرونکي واحد باندې تبدیلوو. لکه هماغه مثالونه ما راخیستي دي، سرچپه کړي دي. دلته مونږ 15 کیلومتر تبدیل کړلو 15,000 متر ته. اوس وایو چې دا 15,000 متره 100 کیلومتره کېږي. 15,000 متره 100 کیلومتره کېږي. د دې دپاره 15,000 متره لیکو، د مساوي علامې نه وروسته عدد 15,000 په خپله لیکو، او کیلومتر ډایرکټ لیکو، یعنې غوښتل شوی واحد مونږ دلته ډایرکټ لیکو. متر خو له مخکې نه مونږ سره موجود و، او ټارګېټ مونږ ته
راکړل شوی هدف چې دی کیلومتر هم ورسره لیکو. د کې قیمت موږ سره زر دی. کله چې موږ دغلته کې لیکو معنا دا چې د مساوات دا طرف مو زر چنده غټ کړلو، یعنی په زرو کې مو زر کړلو. دا نو د مساواتو د قانون خلاف دی. د مساوات مفهوم دلته نور نه پاتې کیږي، ځکه د مساوات ښي طرف زر چنده لوی شو. د دې دپاره چې مساوات صدق وکړي، زرو کې چې مونږ زر کړلو بیرته په زرو تقسیموو. کیلو مو ولیکلو، د کیلو څنګه یو پر زر لیکو. د کیلو په ځای بل هر کمیت چې وي د هغه سرچپه قیمت دلته لیکو. فرض مثال که چیرې مونږ دلته هکتو لیکلی وي، د هکتو قیمت چې دی مونږ سره 100 دی، نو یو پر 100 به ورسره سرچپه قیمت لیکو. یا که چیرې مونږ دلته میګا لیکلی وي، ام لیکلی وي، د ام قیمت مونږ سره 10.6 دی، نو دلته ورسره یو پر 1 میلیون لیکو، یا یو پر 10.6 لیکو. بیا نو د ضرب او تقسیم عملیه بیا ترسره کوو. 15,000 ضرب یو 15,000 تقسیم زر مساوي کېږي 5 کیلومتر. همدارنګه 0.05 متر څو سانتي متره کېږي. د دې لپاره 0.5 سانتي متر او مساوي علامې نه وروسته عددي برخه 0.5 په خپله لیکو او سانتي متر هم مستقیما لیکو. او د سانتي قیمت مونږ پوهیږو چې 1% دی. د سانتي قیمت 1% دی. معنا دا چې د مساوات ښي طرف مونږ په 100 باندې تقسیم کړلو. 100 چنده وړوکی شو د مساوات ښي طرف. د دې لپاره چې د مساوات مفهوم په خپل ځای پاتې شي، مساوات صدق وکړي، بیرته یې په 100 کې ضربو. د مخرج 100 د صورت له 100 سره ځي. سی معنا 1%. دلته په حقیقت کې مونږ 1% لیکلی دی. نو د دې لپاره چې اوس مساوات په خپل ځای پاتې شي، 100 کې یې ضربوو. نو کله چې 0.5 په 100 کې ضرب کړو 5 راځي. 0.05 ضرب 100 مساوي کېږي 50 سانتي متر په خپله لیکو. او دریم مثال هم هغه 0.5 ځلې 0 او بیا 3 متره غواړو چې مایکرومتر ته تبدیل کړو. مثال په خپله لیکو. له دې څخه وروسته 0.5 ځلې 0 او 3 عددي برخه ده په خپله لیکو او ضرب مایکرومتر، ځکه مونږ څخه غوښتل شوی واحد مایکرو دی. کله چې مونږ له متر سره مایکرو علاوه کړلو، د مساوات دې طرف ته 0.503 او متر دی، دې طرف ته 0.503 او متر سره مو مایکرو علاوه کړی. دا چې مایکرو میلیونه مې ته ویل کېږي، معنا دا چې مونږ د مساوات ښي طرف په 1 میلیون باندې تقسیم کړلو. مایکرو معنا 1 پر 1 میلیون. نو د دې لپاره چې د مساوات مفهوم په خپل ځای پاتې شي، بیرته یې په میلیون کې ضربوو. نو مایکرومتر سره څنګه 1 میلیون مونږ لیکو. کله چې دغه 1 میلیون مونږ 0.503 سره ضرب کړو، نو 3 مایکرومتر کېږي. تاسو کولی شئ چې د دې لپاره کالکولیټر نه استفاده وکړئ. اوس هم راځو دریم شکل ته. په دریم شکل کې هماغه دواړه مرحلې بیا شامل دي. په دریم شکل کې ذکر شوي 3 واړه مرحلې پکې شاملېږي. لکه یو پیشوند لرونکی واحد متر واحد دی، پیشوندي مایکرو دی. متر واحد دی، پیشوندي سانتي دی. معنا دا چې 3 مایکرومتر غواړو سانتي متر ته تبدیل کړو چې 100 سانتي متر کېږي. هماغه دواړه مرحلې دلته ترسره کړو. لومړنۍ مرحله موږ سره دا وه چې موږ سره پیشوند موجود و، پیشوند به مو په اساسي واحد یعنې متر باندې به بیا به مونږ اساسي واحد پر یو پیشوند لرونکی واحد باندې تبدیلولو، چې هغه دواړه مرحلې دلته ترسره کوو. لکه 3 مایکرومتر په خپله لیکو، له هغه څخه وروسته 3 عددي قیمت راخلو او د مایکرو په ځای د هغه قیمت چې 10 په توان دی
منفي شپږ دی. مایکروب معنا لس په توان منفي شپږ دی. خپله لیکو او متر په خپله لیکو. هغه یوه مرحله زموږ ترسره شوه. اوس دویمې مرحلې ته راځو. 3 مایکروب متر مساوي کېږي. 3 لس په توان د منفي شپږ په خپله لیکو او د متر سره څنګ کې سانتي علاقه وکړو، ځکه موږ غوښتل شوی دی چې په سانتي متر باندې تبدیل کړو. هماغه خبره دا چې سانتي یو پر سل معنا لري، معنا دا چې د مساوات دا طرف موږ سل چنده وړوکی کړی دی. د دې دپاره چې دا د مساوات مفهوم په خپل ځای پاتې شي، بېرته یې په سل کې ضربوو. لس په توان د منفي 2 معنا سل. دا د طاقت یوه قاعده دلته رامنځته شوه. 3 په خپله لیکو، لس په توان د 2 لس په توان د منفي شپږ د طاقت د قاعدې په اساس لسو څخه 11 یعنې قاعدو څخه یوه قاعده لیکو، توانونه یې جمع کوو. منفي شپږ جمع 2 مساوي کېږي منفي 4. منفي 4 په خپله لیکو، سانتي متر په خپله. او یا هم نور یې هم ساده کولی شو. کله چې نور ساده کړو، 3 تقسیم لس په توان د 4 یا 3 ضرب لس په دا مساوي کېږي 0.30 او 3 سانتي متر سره. دا مثال هم زموږ حل شو. وروستی مثال په همدې دریم شکل کې 6 هکتومتر موږ تبدیلوو ډیسي متر ته. د دې لپاره 6 هکتومتر مساوي کېږي 6 عددي قیمت په خپله لیکو او د هکتو په ځای د هغه قیمت چې لس په توان دی 2 د هکتو معنا موږ وویلې چې سل دی. د هکتو معنا موږ وویلې چې سل دی یا لس په توان دی 2 دی. نو لس په توان دی 2 او متر په خپله. دلته مو صرف د هکتو په ځای لس په توان دی 2 ولیکل. په دویمه مرحله کې 6 هکتومتر مساوي کېږي 6 ضرب لس په توان د 2 متره او د متر سره څنګ کې دې علاوه کړو. یو پر لس دی. دلته وګورئ. یو پر لس. دا چې د مساوات دغه طرف مونږ په لسو باندې تقسیم کړلو، بېرته یې په لسو کې ضربوو هم. نو راځو د طاقت برخې ته. 6 په خپله لیکو، د لسو څخه 11 توانونه یې جمع کوو. 2 جمع 1 6 ضرب لس په توان د 3 ډیسي متره یا 6 زره ډیسي متره.